زه د وزیرستان څومره عوام دي خلک دي هغې ته زه یو پیغام ورکوه چې نن موجوده چې د کومه بیماري راغلې ده د وبا د کرونا وایرس په نوم باندې زموږ عزتمنې په ټوله دنیا باندې خلک دغه نه مړه شول او زموږ عزتمنې علاج یې نشته. احتیاطي تدابیر چې څومره محکمه صحت او د علما کرام وشالي دي په دا باندې عمل ډېر ضروري ده. ځکه د موږ عزتمنې چې دغه احتیاطي تدابیر پیغمبر علیه صلات وسلام هم کړي دي. ځکه چې نبی علیه صلات وسلام متعلق درېمي چې پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې چیرته وبو ولګي نو هغې ځای ته بیا توس مه ورسئ او چې کوم دی چې وبو وي هغې ځای نه د بهر څوک نه روځي. دا احتیاط ته که د احتیاط نه ده. او بله خبره دا چې پیغمبر علیه صلات وسلام متعلق درېمي چې د نبی علیه صلات وسلام ته د بنو ثقیف قبیلې یو وفد راغلو چې کله هغه وفد د پیغمبر علیه صلات وسلام ته روان و په لیار شي پیغمبر علیه صلات وسلام ته چا پیغام میر کړو چې جی په دغه کسونه شي یو کاس ته چې د جزام بیمور ده د جزام بیماري دا په د کرونا وایرس د کومه موجوده په دې نه ډېره کمه بیماري وه سخته نه وه. خو پیغمبر علیه صلات وسلام ته چې کله چا اطلاع ورکړه نبی علیه صلات وسلام حکم وکړو چې دا کسون سری د متنار شي د ملاقات نه انکار وکړو. ځکه که چېرې کسون راغلی وای نبی علیه صلات وسلام سره میلاو نه شو بلکې انکار یې وکړو چې دغې کسونو سره مو دغسې بیعت وکړو دغسې مې بیعت شوی ده. او بله دا د موږ عزتمنې د احتیاط ته که د احتیاط نه ده. او بله دا خبره چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه شي یو وفد یې لږلی و مدینې منورې نه شام ته چې کله شام شي هغې ته ذرات شو د کسونو ذرات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په خپله باندې و سراو کسون لوړل شام ته روان وي په شام نه مخکې د سرحد څنګه سرح یوه علاقه وه یو ځای و په هغه ځای کې دوی پړاو وکړو چا خبر راوړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته چې دغه ځای کې وبو لګیا دو په خلق باندې وبو دو. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه صحابه راغوښتل او سره کښېناستل او مشوره یې وکړه. یو ورته مشوره عام صحابه سره وکړه یې ورته وویل چا وایي چې موږ درېمې دولې جنګ دې پر راغلي ضرورت ته موږ سي جنګ ته او چا ورته وایي چې نه موږ واپس درېمې مدینې منورې ته. خو باسه اینه به د بیا مشوره وشوه دوه نره صحابه یې راغوښتل دویمه ډله یې راغوښته صحابه وی چې انصار د مدینې وله اینه مشوره یې ورته وویل چې نه چا ورته وایي چې سي چا وایي چې نه موږ واپس درېمې مدینې منورې ته. په درېیم ور باندې عمر فاروق رضی الله عنه حکم جاری کړو ورته ویې ویل چې تاسې راغړئ صحابه راغړئ چې پیغمبر علیه صلات وسلام سره په اول دی موجود وي ایمان یې راوړی مهاجر صحابه مشهور صحابه دروسي چې کله هغه راغلل نو هغې موږ عزتمنه کې بیا مشوره وشوه چا وایي چې موږ دولې د شام ته سي چا وایي چې نه موږ نه درېمې دولې شام ته مدینې منورې ته سي اختلاف راغلو. آخري فیصله په دا باندې وشوه. عمر فاروق ویل چې صحیح موږ به واپس سي واپس پرې مدینې منورې ته. په دغه شی یو صحابي ده ابو عبیده بن جراح دا د لشکر جرنیل ده هغې ورته وویل امیر المؤمنین ته چې امیر المؤمنین فرار من قدر الله آیا ته د الله تقدیر نه تښتې چې دولې شام ته نه درېمې واپس مدینې ته درېمې. په دغه باندې عمر فاروق سوي ته وایي چې نعم ولې نه فرار من قدر الله الى قدر الله زه د الله تقدیر نه سان د الله تقدیر ته یره هم تقدیر ده چې په دا کسونه باندې وبا راغلېدو او یره په مدینه شیا تقدیر د الله لیکلی ده چې کوم تقدیر وي چې د کسون باد شي. نو یاد کوئ موږ عزتمنې د شام نه لشکر رسولی لشکر و بیا واپس شو مدینې منورې ته. په دغه شی چې کله دا واپس کېدلو په دا دی کوي عبدالرحمن بن عوف یو صحابي ده راغلو عمر فاروق ته څه فیصله وشوه یوې فیصله دغه دوی چې موږ واپس پسي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ورته وفرمیل چې بیل امیر المؤمنین ولې نه دغاستو مو د پیغمبر نه د حدیث اورېدلی ده چې پیغمبر اسلام مې چې چېرته وبو ولګي نه د سکې ته ورسي او نه د هغې نه سکر سي. نو موږ عزتمنې د احتیاط ته که د احتیاط نه ده د احتیاط د موږ عزتمنې کوم احتیاطي تدابیر محکمې صحت وشالي دي دا بالکل د موږ د کراچۍ د علما د ټول پاکستان علما مفتي تقي عثماني مفتي رفیع عثماني مفتي زرولي خان جامعة الرشید جامعه فاروقیه د ټول علما کرام په دا باندې موږ متفق چې دا بالکل شریعت سره برابر دي په دا باندې عمل وکړئ. عمل ضروري ده ځکه چې چاته تکلیف ونه رسي د بیماري بل ته لکه نه شي.